په دې ساعت شکر دی چې ما د خپل ماشومان په دې ساعت میلاو شل روغ جوړ سلامت ستاسو ډېره شکریه ادا کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رفیع الله پردیسی وګو کتونکو هغه ماشومان سره میلاوهو د بګردارې یونین کونسل ملکن نه چې کوم دوه ګلالي ماشومان بې درکه شوي هغه ماشومان نن د تاڼې بایپاس نه برآمد شوله هغه به د هغو والدینو ته حواله کیږي زموږ سره اوسئ خیال صاحب مهربانی جی خیال صاحب انشاءاللہ ایکسلنٹ ورک جی میرا زبردست دا بس دا مهربانی ملګری دی تاڼې د هغو او د ملکن خپل د تحریک انصاف د ملګري چې کوم دي د هغو ډېر خاص کر مشکور یم چې دوی په دې کې ما سره د شپې 2 بجې 3 بجې په دې کې ما سره رابطه کړې ده اولنې عمل د دې ماشومانو د پیدا کېدو ځکه چې هغې ته څوک نقصان ونه رسوي ماشومان دي یا به خوراک کوي یا به نه کوي په غلط لاس کې ورشي نو په هغې په وجه باندې د ډي سي صاحب او زمونږ اولنې دغه دا و چې ماشومان ریکور شي نو هغه تاسو ته پته ده چې ماشومان ریکور شو نور به انویسټیګیشن هم زمونږ رواني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پردیسی صاحب تاسو ډېره مننه چې تاسو په دې ټیم کې راغلی دا کم نن د ماشومانو د برآمدګي چې وشوه او دې په هغله باندې تاسو معلومات حاصل کړو نو دې کې ستاسو هم یو ډېر زیات اهم کردار ځکه چې تاسو دا کم ماشومان چې ورک وو دا تاسو هایلایټ کړو په دغه باندې په خپل چینل باندې او هغې سره د دې ټولو خلکو سره سره زموږ د خپلو افسران بالا صاحبانو هم ډېر زیات لکه همدردي پیدا شوې وه او په هغه وجه باندې هغې زما ډي سي صاحب چې کوم دی موجوده سهیل خان اے سی صاحبان اے ډي سي صاحب هغې لکه په هغې باندې ډېر زیات دغه شو چې یاره به لکه د دې ماشومانو برآمدګي خامخا ضروري ده دا جی په 22 تاریخ باندې دا ماشومان ورک شوي دي دا ماشومان د دوی د مور او د پلار په منځ کې څه تنازع راغلی وه او دوی چې کوم دی د موسمات اسیه بیبي او رپورټ کړی و چې یاره زما 2 بچي ورک دي او د دې یو بله بنده لکه کور کې د هغې خلاف او د خاوند خلاف یې باقاعده په رپورټ درج کړی په 25 تاریخ بیا هغې کې انکوایري وشو ایف آی آر وشو او ډي سي صاحب سهیل خان او انور الحق صاحب ډي سي صاحب او بیا ای سی سهیل خان هغې چې کوم دی دا سپیشلی دا ټاکس ما ته حواله کړو چې یاره په دې کې ته په خپله باندې دا مقدمه هم دغه کوه او دې کې دا معلومات والا نو موږ هغې کې معلومات شروع کړل چونکې دغې ماشومانو سره نه موبایل و په ټایم باندې نه چې کوم دی دوی سره نور څه آی ډي کارډ او دا یو داسې ماشومانو چې 5 سال او 3 سال عمر ډېر کم و نو د هغې هر قسمه د ضایع کېدو امکان هم و د دې نه علاوه د هغه ماشومانو دا پته هم نه لګېده چې دا چا بوتلي آیا چېرته د نن سبا د کم ګیمونه چې دي رکشې راشي ماشومان چوت کي یا په دغې کې ګردې ته خرڅي کي یا نور پارټس د هغې نه خرڅوي داسې یو لمحه لکه په دې خلکو باندې تېرېده چې یاره به خامخا دا به څه نه خالي نه وي خو چونکې دوی په یو بل باندې هغه کم دغه چې دي الزامات لګول کور کې چپکلش روانو یو بل سره هغه دغه ورانو تعلق لږ خراب شو په هغه وجه باندې الن کې پلار بچی نشي تختولی او داسې نه مور چې کوم دی خپل بچی دغه کوي او د هغې خلاف داسې څه دغه جوړولی شي ځکه د هغې څه ذاتي مقاصد ما ته نه ښکاري په دغه کې خو چونکې هغې کې بیا موږ ډېر کافي منډه تړه ووهله هغې څه برآمدګۍ امکان نه کېدو نو ما ته لیویس څنګه چې نور کله مونږ کړي ملکن لیویس بهترین کمیونټي پولیسنګ نه ما هغې کردار ادا کړو او چې په دې کې ما دواړو طرف نه فریقونه جرګه جوړه کړله او هغې جرګې کې سلطاني ګل حاجي صاحب کم ناظم چې د پی ټي آی او بل طرف نه افضل ناظم صاحب او نور ملګري چې کم دي په ګڼ تعداد سره هغې مونږ کېنول او د دې مدعیانو کسان هم کېنول نږدې چې وایي په دې کې به مونږ
د اول نواله تر اخره پورې هم د دې جرګې نه کارلو سار زه ودومه تقریبا بلکې وده کېدم داسې ټایم مونځ موږ یو ټلیفون مې یو اشنا سړي وکړو چېرې په دې بایپاس تاڼه کې دغلته یو دوه ماشومان د روډ په غاړه ډېر وختي دي او لکه څوک سرویس د روډ په غاړه موجود دي تاسو دې معلومات وکړئ تاسو ته دا ماشومان خو نه دغه شوي مونږ چې لاړو د هغې معلومات هم وکړو بیا د مدعي سره م رابطه وکړه د هغې د کپړو د شناخت وټسپ باندې تصویرونه ولېږل هغې چې بالکل دا ماشومان دي دا هغه ځینه ما راوصل دلته کې خپلو ډي سي صاحب ته افسران بالا صاحبان نورو ته هغې ته ما اطلاع وکړه هغې ډېر زیات په دې باندې خوشحاله شو مونږ ته اطلاعات راکړو او هغه ماشومان چې کوم دي مونږ قانوني کاروي باقاعده د هسپتال کې میډیکل وغیره بیا د عدالت د دغه نه بعد چې کوم دی هغه مونږ دلته کې صاحب ته پیش کړل هغې ولیدل مور یې ولره غوښته کوم د هغې د خواتین چې د کور هغې راغوښتلې او په رمن طور باندې چې کوم دی هغه موږ خپلو ورثاو ته حواله کړل دې کې انشاءالله مونږ لګیا یو کم ملزمان چې دي چا چې دا حرکت کړی دا به مونږ بالکل د قانون کټېرې ته راولو دوی به زمونږ نه بچ کېږي دا هر چا چې دا حرکت کړی دی یو ظلم کړی دا ماشومان یې په بېجا کې ساتلي زه د میډیا والا ستاسو هم شکریه ادا کوم د ډي سي صاحب هم شکریه ادا کوم خصوصا په توګه باندې ای سي صاحب سره موږ ډېر زیات د شپې هم نه دی پرېښې د ورځې هم نه هر شپه هم ته اویلیبل و د هغو په خوله باندې دا اف آی آر شو نهمه ورځ ده چې دا دوه ماشومان چا غوا کړي ول نن هغه دا را پیدا شول مور ته صحیح سلامت رسېدل په دې کې زموږ سره د کلي قام ډېر کسانو دې ملګرو او شایمول خانجي ریاست لري ټولو زموږ سره ایم ان اے ایم پی ټولو پکې ویناګانې ښه د ټولو سبحان ګل ناظم د دې ټولو دغه موږ د دې ټولو شکریه ادا کوو او د امیر زمان صوبیدار ټیم ته موږ داد ورکوو او موږ خصوصا توګه د امیر زمان د ټیم شکریه ادا کوو او د هغو په محنت او په کوششونو باندې دا ماشومان خپل مور ته صحیح سلامت ورسېدل زمونږ میډیا په صدارت د ډي سي نه او د امر زمان نه د دیو د موږ دا درخواست کوو دا سوال کوو چې کم 9 ورځې د امور وتړه پیدا په روډونو کې په کلي کې ټول خلک خبر ول او ټول جماعتونو د امامانو لمونځونه نه کېدل نو موږ وایو چې د دې ملزمان ته دغه انکوایري د سټاپ نشي او د اصل ملزم ته ورسېدي چې څنګه دوی وتړپول چې داسې هغو ته انصاف میلاو شي هغو ته سزا میلاو شي او موږ په اخره کې د ستاسو د میډیا والا ډېر زیات مشکور یو چې د ټول نه پیله اواز تاسو چوت کړه شکریه فردوسي صاحب پیله خو زه د الله ډېر شکریه ادا کوم چې په موږ په دې روژې په دې زبرګې میاشته کې یو رحم وکړو او هغه مور چې کوم د هغې نه دوه بچي یې ورته بېدرکه شوي وو هغې به ژړل هغه به جوماتونو ته ورته روډ ته به راوتله نن الله تعالی رحم وکړو هغه ماشومانان د تاڼې د بایپاس نه امیر زمان صاحب ته میلاو شو دې فریق دا کوم چې د ماشومانان د امور دا دوی ته څونه تکلیف ورسېدو دې فریق ته تکلیف ورسېدو د دې سره سره زموږ د بګلدرې چې کوم وروڼه دي هغوی چې کوم مطلب دا دی چې هغوی ته کوم تکلیف اوسېږي خو زما یو سوال په دې ځای زه پرېږدم چې دا چا زما امیر زمان صاحب ته او ډي سي صاحب ته دا سپیشل یو ریکویسټ کوم چې یاره موږ مجرم ته ورسو چا هغه د بګلدرې په دې سایډ کې دی یا چا د دې تاڼې په دې کې دی یا یو درېمګړی دی ځکه چې دا خو به هر سړی سبا دا کار کوي او دغه شان ماشومانان یا نور داسې حرکت به کوي او بیا به دا مسله په دې ځای باندې پاتې کېږي نو ما بار یو خپل یو زما یو زه به ته ووایم چې یاره ډیمانډ مې دی د دې علاقې دپاره د دې خلکو دپاره چې یاره که دا بار هر یو کیس داسې کېږي نو د انتظامیې خو دا به په دې کیسونو پسې لګېدي د انتظامیې خو نور هم د دنیا کیسونه ورسره وي نو امیر زمان صاحب ناست دی زه چې د هغوی شکریه ادا کوم په دې کې زیاتره د امیر زمان صاحب چې خپل ټکنیک استعمال کړه الحمدلله بغیر څه ډېر مشکلاتو نه دغه ته واړه خو په خپل ځای راله خو بیا یو سوال خپل بالا افسرانو ته پرېږدم چې د دې مجرم چې کوم دی په کار ده چې هغه مخې ته راشي او دې ټول قوم ته هم په ډاګه شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رفیع الله صاحب ستاسو او ستاسو د ټول ټیم ډېر شکر گزار یو د دې نه وروسته موږ د دې ټولو ملګرو او د دې نه مخکې د ډي سي صاحب د اے سي صاحب او د صوبیدار محمد زمان صاحب امیر زمان صاحب ډېر زیات شکر گزار